اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند کتونکو زه امید جمشید یو بیا بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمند کتونکو څنګه تاسو ته پته چې د دنیا هر یو شی ګران شو پېټرول ګران شول سی ان جی ګران شول ډیزل ګران شول اوړه ګران شول هر یو شی ګران شو بډي ګران شول خلکو تنخواګانې وختې خو یو امام مسجد دی چې د هغه تنخوا چې کوم دی نو 7000 نه 8000 نه شوه 8000 نه 10,000 نه شوه هغه سړی تنخوا کوي کومه چې 10 کاله مخکې به هغه اخسته آیا موږ ته سوچ پکار دی چې د دې اخراجات نشته آیا د زړه نشته آیا د شی وس نه پکارېږي آیا د دا ډنډه غواړي زه ښه کوټ ښه وسکټ والم آیا د دا ډنډه غواړي قدرمندو کتونکو تنخوا انتهایي کمه ده د امام مسجد موږ ته پکار دي چې د تنخواګانې سیوا کړو د امام مسجد جی 10,000 8,000 تنخوا وي هغه یا په چې کورونو باندې ډیوایډ کړي نو هغه 120 130 150 روپۍ کور راځي په هغې کې د امام مسجد مونږ چې خلک چې کوم دی قرضدار وو څوک 4,000 قرضدار وي څوک 3,000 قرضدار وي امام مسجد ورپسې دوباره بیا راځي چې یاره ما د خپله تنخوا راکړه ما د خپلې پیسې راکړه او که پیسې ورته نه کوي لږ ته هغه په سخته لهجه غواړي نو آیا بیا امام مسجد ګرم دی چې یاره دی دا څنګه امام دی چې دی مونږ داسې په زور باندې پیسې غواړي نو بیا امام مسجد ګرم دی نو مونږ ته پکار دي چې خپل امامانو خیال وساتو د هغوی د کانې پینې خیال وساتو د هغوی د کپړو جامو خیال وساتو او د هغوی سره برپور تعاون وکړو دا زموږ امامان دي دی مونږ ته سبق ښوولی دی مونږ ته قرآن و حدیث ښودلی دی دی مونږ باندې حق دی مونږ نه چې د دنیا هر چا ته پیسې کوو په لکونو پیسې کوو په زرګونو پیسې کوو مونږ باندې بد نه لګي خپل کور ته هر څه راوړو خو امام مسجد ته چې کوم دی نو الله که څوک یوسي نو زمونږ دغه یو شارټ میسج دی چې مهرباني وکړئ چې د امامانو خپلو امامانو تنخواګانې سیوا کوي او چا پورې چې هم امامانو پیسې دي نو هغه ورته خپلې پیسې ورکوي هغه هم غریبیان دي داسې خو نه دی یو سړی په 30,000 په 40,000 په 50,000 کار دی کوي امام مسجد په 8,000 کې چې کوم دی تا قرضداري کېږي نو لږ ورې سړی سوچ وکړي او مهرباني وکړئ چې د امامانو ته خپلې تنخواګانې خپلې پیسې ورکوي قدرمندو کتونکو تاسو دا ویډیو پیغام وکړو ټولو ملګرو ته خواست دی چې دغه ویډیو په هر ګروپ کې شیر کړئ ځان سره مخکې دغه ویډیو شیر کړئ چې دا زموږ اواز د ټولو ملګرو ته ورسي والسلام